ماتیږي د هغې تا سره پروا نشته چېرته موږ سوچ وکړو حضور علیه الصلاة والسلام زموږ شفاعت کوي قسم دې که د هغه شفاعت نه بغیر تاسو جنت په قدم کېږئ ولې زه کله کله سوچ کوم که چېرته میدان محشر لګېدلی اور سخت ورځ وي هر پیغمبر وایي یا ربي امت یا ربي نفسي نفسي الله زما نفس بچوه که په هغه ټایم کې د نبي علیه الصلاة والسلام ته مخامخ شي چې زما شفاعت وکړه چې الله ما ستا د شفاعت او د سفارش په وجه وبخي ورته هغه چېرته تا ته دومره وایي چې ستا په زندګۍ کې ستا په ځوانۍ کې ستا په جسم کې ستا په ځاټیوالۍ کې ستا په علاقه کې ستا په محله کې ستا په ډلۍ کې زما سنت ماتېده ورته اوږده وي الله دې موږ د هغه وخت نه وساتي عزیزانو نو ما عرض کولو چې د نبي هغه یاران دي تاسو ډېر شي دي نبي هغه یاران دي هم څلور دي او زموږ د مسلک امامان دي هم څلور دي او د نبي علیه الصلاة والسلام لوڼه او زما او ستا د دنیا موسمونه اوس په ما ته راواچوئ چې کوم موسمونه خو درته معلوم دا خو ګران سوال نه دی څلور موسمونه دي که نه ګرمي ده سړزي ده شاباش خزان نمبر 4 پسرلی پسرورم غوړې نو د دنیا هغه موسمونه دي څو دي اوس غوږ شئ نازل شوي کتابونه اورېدلي مې نومونه اودس مې دي فرضونه په ناجنازې کې دي تکبیرونه او چې رخصت د دې دنیا شي ستا د کټ بازوګان او چې په قبر کې دي بیا کته یا دیوالونه څو دي څلور د مسلک امامان دي څو دي د نبي لوڼه څو دي او په شریعت کې ودونه څو دي کار دی څو دي ځینې خلک تپوس کوي ته دا ودونه ولې کوي ما ستا د قرآن نه څه خبره الله په قرآن کې وایي مثنى ثلاث وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة آخر کی جواب یو لیکن اسوي کوم یعنی روي نشي کوله واپس کې جوړ یو شان نشي ساتله بیا څوکا خدای سره مهنګي او عمران خان دا یو وساتره صحیح شو الله زموږ اتفاق او اتحاد نشي نو زمانه زموږ په شروع کې حدیث وي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي وایي چې د روزي نیاز کم سړی ته نصیب شو د ایمان په حالت کې د شپې د قیام کو د قیام مراد تراویح کې د شي ختم کې د شي او د ورځې روزه کې خدا شرط پرسنټ ده چې د ایمان په حالت کې حضور علیه السلام فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه وی الله تبارک وتعالى د گذشته ټول ګناهونه چا ګناهونه معاف کړي چې ټول کې زیاته روزه ماتې کړې چا ټول کې زیاته ګناهونه کړي چا د ایمان په حالت کې روزه ونیسه الحمدلله موږ مسلمانان د ایمان په حالت کې ونیول نمبر 2 د ورځې روزه او د شپې تراویح وکړي اوس تاسو نه سوال کوم خبره ختمه تاسو په روزه کې د امامتۍ سره څو رکعت جی څلور او 29 نور چا پسې جی بل څه د امامتۍ سره تاسو په روزه کې د امام صاحب سره څو رکعت ودانه نه کوي څو کوي شاباش الله دې مبارک نیاش دې مبارک مجلس ته برکت الله دې ستاسو په سترګو کې بینایي راوړي قاری صاحب جواب صحیح راوړي او یو خبر راته شو
تو حضور علیه السلام تر حضرت عباس رضی الله تعالی ابو سترګو نه بنایي لاړه او کله چې هغه موږ ورته تاسو باندې ما سره وعده کوئ چې پنځه موږ نه وسو لاس کې فارغ ټول به کوو کنه وکړو تنور خبره وکړه سو بس عملی ژوندۍ طرف راشه ته پنځه موږ کوشش وکړو کنه وکړو کومه چې دروځي ځای نه تاسو کوم نو فرض دي نبی علیہ السلام فرمایي من ترک الصلاة متعمدا فقد كفر وچا چې قصدن مس قضا کوي کافر دی ما تاسو په دغه پنځه مزونه ماته پابندي نه کو ها کوشش وکړو کنه وکړو بس عباس رضی الله تعالی هغه جمعه ته نشو تللی سترګو کې نظر کې چا واپس چا دی واپس کله ولا چا زکه دوه زما عزیزانو چې الله کوم نعمت راکړي کوم دا غي قدر نه کو الله واپس ما دې خبره خیال کړه نظر ته واپس واغستو کله چې باندې आवाज راغی د مسلم بشو ماشومان ته وی راشي ما جمعه پرو سره کې نظر نشتی او بیا د زنانو په شان پکور کې مزونه نه کول موږ زر کته بل څه کوو د نارینه مس پکور د جمعه ته سره کار بهر جمعه ته راو موږ یو ورځ ماشومان ته ناره وله ماشومان نشتی چاته ناره وله څه ناره وله راشي ما ولی بوزي سترګې وی په نظر په کتاب نو ماشومان نشتی الله سره رابطه وکړه الله ته متوجه شو او کله چې زموږ صحابه کرام په وخت یو مشکل راغله هغه بچا طرف ته راځي من د جنن مشکلات او شنچر ته ملک صاحب تصویر خان صاحب تصویر اوبه سوځي اذان له پوزې نشي په کومه کار وسو بهر ماشومان نشتی دا غیر بعد الله طرف ته متوجه شو یا الله تاسو خوستا حکم دے دا خوستا عبادت دے ستا بندگی دا نن کو راستری کې تا مالا راکوي نظر دې په ما چھوڑو او आवाज دې رانکتا دے یا الله سو الله دیر غفور رحیم ذات دے زما استاد مغفرت لپاره بانی وي دا اولیاء او بنا زیات زما استاد سره دا هغه محبت دے لیکن بیا هم ما نه پیژنو الله تعالی چې کله د مسلمان شي په دې ټیم کې استاد سترګو کې نظر راوړل ما ته په خپل جمع ما عزیزانو د الله نه کېدو یقین حضور د مخلوق لا زمونږ استاسو او غوږونو کې راځي چا په دې کې راوړل الله زمونږ ټول په ژوند کې راوړل دا خبره او بیا تاسو ته وایم چې زمونږ سره ګوره موږ مشران دي کشران دي نوجوانان دي په دې کې شرم نه کوو که سړی دا وایي چې زه دې مسلې ته پوښتنه کوم یا به زه په دې باندې بد ښکاره شم یا به زما په اوږده کې فرق راشي دا غلط خبره په دین کې شرم خپل ځان سره زیاتې کوي کومه مسله د هغې به تپوس کوي د مولي صاحب نه د قاري صاحب نه د امام صاحب نه تپوس نشي کولی او ته کمیږي اسلام په عزت کې کمی راځي بیا داسې چل کوي او بله مدرسه هم خو راشي ده په دې مدرسو کې به اوس ته نشي اخیستی څوک ولې چې ستا عمر زیات شوی دی بیا به څه کوي امام صاحب هم شرمېږي بیا بله مدرسه خو راشي ده په هغې کې د عمر قید هم نشته بیا لاړ شه سیروزي ده سیروزي له څوک څوک تیارې لاسونه څوک څوک تیارې ټول تیارې انشاءالله اراده خوشته انشاءالله الله دې ستاسو د اراده په خپل بارګاه کې قبول ورکړي صحیح ده الله دې موږ په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او دا مبارک میاشت ده په دې کې منګ او تاسو دا ختم الله پاک دا توفیق راکړي نو اوس په ولې په شروع کې حدیث وی چې الله رب العزت دې محفل په اهتمام باندې اعلان کوي چې ما دې ټول مغفرت کو الله دې په کې زموږ ګناهونه شامل دي الله دې زموږ مغفرت کې نن مشته شپه او دې ته ليله القدر کې دې شي موږ په ټول کوشش کوو چې دې کېږو نن عبادت الله نور ورته او نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې دې میاش کې سره مغفرت ونشي وحلال نشي الله دې موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي موږ ټول مېلمانه راغلي
چیرمن عبدالقادر بسیخی صاحب هغه هم تشریف راوړلی زه د هغو هم شکریا ادا کوم نور هم مولانا علیف الرحمن صاحب دی او دغه شانتې نور زموږ ځینې مېلمانه دي زه هم ټولو شکریا ادا کوم وایي دومره وس مې نشته چې زه ستاسو مېلمستیا وکړم دومره وس مې نشته چې زه ستاسو مېلمستیا وکړم دا خو یو دستور دی چې شاهان شي ملاګان